الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. انتهایی واجب الاحترام. یقینا د وټونو او د الیکشن ورځې نږدې شو. یو طرف ته د علما کرامو پارټي نه علما کرام د انتخاباتو دپاره منتخب کړي شوي ده، او بل طرف ته که تاسو وګورئ سیکولر او دنیوي پارټیدار خلک هغې د علما کرامو په مقابله کې ودرېدلی دي. خصوصا که د تنګي چارسده په علاقه کې تاسو وګورئ د علمي دنیا یو بادشاه او د عملی سیاست د دنیا یو بادشاه او د دې زمانه ډیر لوی محقق عالم استاد محترم مفتی پیر ګوهر علي شاه صاحب هغه د NSR ته ولاړ دی. د دې په مقابله کې یو سیکولر هغه انسان چې هغه د رسول الله مبارک په طریقه باندې هم نه وي او اسلامي حدودو کې دننه هم هغې ژوند نه وي. او که د چارسدې په ضلع چارسده کې تاسو وګورئ شیخ الحدیث مولانا ګوهر شاه صاحب هغه هم یقینا یو بهترین انسان دی او شیخ الحدیث صاحب دی. هغې مقابله کې هم یو داسې کس انتخاباتو دپاره ودرېدلی ده چې هغې د پارټي اکثر خلک د رب العالمین د وجود نه هم انکار کوي او دهریت ته مایل دي. او که د شیرګړ په سرزمین باندې تاسو وګورئ داسې یو هستي چې هغې په بزرګي کې هیڅ شک نشته د شیرګړ باباجي صاحب فرزند حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد قاسم صاحب حفظه الله چې یقینا هغې ته په کتو باندې د رب العالمین یاد تازه کیږي. هغه اوس داسې خلکو په مقابله کې ودرېدلی دی چې هغه دنیادار خلک دي. او که د بولیر په سرزمین باندې تاسو وګورئ مفتی فضل غفور صاحب هغه یو ایماندار او یو رښتونی او یو بهادر او غیرت او یو نډر انسان دی چې ډیر زیات خدمات لري. د عقیدې په باب کې هم هغې هلته د اسلام او د دین او د شیعګانو د عقیدې سره یو شان عقیده لرونکي خلکو جنازه وویستل د بونیر نه. دین علاوه که بل سیکولر نظام والا خلکو هغې سره برپور مقابلې کړي دي. لیکن اوس عجیبه خبر دا ده چې په هغه سرزمین باندې د داسې یو بهترین قاری او د داسې بهترین عالم مفتی او د شیخ الحدیث په مقابله کې یو هندو جنۍ ولاړه ده، هغه به دې سره په وټونو کې مقابله کوي. بهرحال د انسانیت په وجه باندې د هر چا احترام خپل ځای باندې، لیکن یو هندو جنۍ ته چې اوس مسلمان وټ ورکوي دوی به رب العالمین ته څه جواب ورکوي. بهرحال بعضې خلک وایي چې دا وټونه د دې د آخرت سره څه تعلق نشته، د دې په آخرت کې څه تپوس نه کیږي. هغې دپاره دغه سیکولر خلکو جو دوه جماعتونه یو د شیعګانو سره عقیده لرونکي بل خلک چې کوم دي هغه د دې زمانې د ټولو لوی منافقین او د دې زمانې د ټولو نه بدترین خلک په مخ د ځمکه باندې د عقیدې په اعتبار سره چې هغې ته پنجپریان ویلی شي هغې یو څو پیسو باندې خرڅ شوله او دغه علمای حق دغه پارټي خلاف پاڅېدل او د قرآن او حدیث باندې په غلطه طریقه باندې عوام دوکه کول شروع کړله. یو علمای سو وي هغې نه هم مراد دقه پنجپریان دي چې دې قرآن دغه معنا غلط بیانوي. نن به زه انشاءالله خپل دغه ملګرو سره شیر کوم چې آیا دغه انتخاباتو د انتخاباتو تپوس په دې قیامت او په قبر او په حشر کې کیږي که نه. نو دغه پنجپریان دا ډوپلیکیټ مصنوعي کم مولیان چې دي کم چې اصل کې احمقان او جاهلان دي خو هغې د مولیانو لباس کړی وي. هغې نه زه یو تپوس کوم چې رب العالمین فرمایي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. اوس چې رب العالمین دلته فرمایي چې د انسان یو ورکوټي د عملونو د خبرې د حرکاتو حساب کتاب به کیږي او څه چې په دې دنیا کې انسان کړی وي هغه به دغه حشر میدان کې به دغه انسان ویني. که چرته دغه انسان دغه اوټ ورکي آیا دا د ذرې مقدار په یو کار کې راځي او که نه راځي، د دې به رب العالمین پوښتنه کوي او که نه به کوي. او بیا رب العالمین په قرآن مجید کې بل ځای کې فرمایي دغه ډوپلیکیټ جعلي دغه شیوخ هغې نه دا پوښتنه وکړي چې آیا دغه آیتونه په قرآن مجید کې دوی ته ولې نه ښکاري چې بل ځای کې رب العالمین په سورة المائده آیت نمبر 2 کې غالبا رب العالمین فرمایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. رب العالمین فرمایي چې تاسو بل چا سره مدد مکوئ د یو ګناه په کار کې. اوس د کوم خلکو جلسې ابتدا
د ګانې بجانې نه شروع کیږي. اوس چې د کم یو انسان د جلسې ابتدا د دروغو نه شروع کیږي، اوس د کم یو انسان د جلسې ابتدا هغه د علما کرامو د دین خلاف شروع کیږي، دغه خلکو ته اوټ ورکول، هغې جلسې ته تلل، هغې دپاره پیسې لګول، د هغې سره مدد دی او دین رب العالمین په قرآن مجید کې منع فرمایلې ده. بل ځای کې زه تاسو ته د رب العالمین پیغام به تاسو ته وښیم چې پاره نمبر اول کې رب العالمین په سورة البقره کې مسلمانانو دپاره او دغه شانتې یو عام پیغام ورکوي. رب العالمین فرمایي مخکینی خلکو بیان ده او بیا رب العالمین دغه کلام د عام وي. د دې زمانې پنجپیریان هم د دې آیت نه عبرت واخلئ. د دې ټولو نه غټ مشهور اعتراض دا و چې مولانا فضل الرحمن صاحب اوډ ورکوي. دا دومره لوی منافقین خلک دی چې د دې مشر شیخ طیب صاحب تر نن تاریخ پورې هغې به دا چغې وهل چې بای انتخابات غلط دی، وټونه ورکول غلط دی، مولانا فضل الرحمن صاحب غلط دی. او دویم اعتراض به دې ټولو پنجپیریانو ذریت ته مماتیانو به دا کوله چې دا پنجپیریان کوم خلک چې وو هغې به دا ویل چې بای مولانا صاحب اکثر ښځو سره په میډیا باندې راځي، هغوی ته انټرویو ورکوي یا هغوی سره جلسې کوي. نو رب العالمین چې کله انسان شرمي او د بل مسلمان ته سپک کتونکي خلک وي، هغه رب العالمین په خپل حق انسان سپک شي. اوس دغه شیخ طیب په خپله ښځې ته انټرویو هم ورکوي او بیا دغه انټرویو کې وایي چې ما جماعت اسلامي والو ته اوټ ورکړې ده. اوس شریعت کې جماعت اسلامي والو ته اوټ ورکول دا بالکل ناجایز او حرام دی تر هغه پورې تر کومو چې هغې د خپل د عقایدو نه رجوع نه وي کړی. برسریام څنګه چې هغې د خپل جلسګاه کې د قرآن تلاوت کوي، څنګه چې هغې د خپل مشر صفت کوي، دقه شانې تر څو چې برملا هغوی د خپل عقایدو نه توبه تایب شوي نه وي، هغوی ته اوټ ورکول دا په شریعت کې ناجایز او حرام دی. ها که چېرته خپل د غلط عقایدو نظریات نه توبه وباسي برسریام، بیا هغې ته اوټ ورکول جایز دی. باقي د یو پارټي کې کم خلک وي هغې ذاتیاتو سره یا دغه پارټي سره حسد ساتل دا بالکل زمونږ مشن نه ده، بلکې یو چا نظریه او عقیده دې سره به انشاءالله مونږ مقابله کوو. نو دغه پنجپیریانو ته وایم چې آیا قرآن مجید کې رب العالمین فرمایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. په دې قرآن مجید کې رب العالمین فرمایي چې کوم خلک په بعض کتاب باندې عمل کوي او په بعض کتاب باندې عمل نه کوي، دغه انسانانو دپاره په دنیا کې هم شرمندګي ده، څنګه چې دغه شیخ طیب دپاره هم په دې زندګي کې شرمندګي وشو چې هغه په خپل اقرار وکړو چې زه اوټ ورکوم. او تر نن تاریخ پورې خزریات څو ورځې مخکې بیان کړې ده، هغه وایي چې څوک اوټ ورکړي هغه بې ایمانه وي. نو د خپل یو کشر فتوا په دې مشر باندې ولګېدل، نو دا د دې د بې ایمانۍ غټ ثبوت دی، ځکه چې د خپل خلک په خپلو باندې فتوی دا قابل قبول وي، خو د یو خصم فتوا کله کله د ضد او د عناد په وجه باندې وي. نو لهذا د شیخ طیب د بې ایماني ثبوت د خزریات نه میلاو شوله او دا فتوا دا بالکل قابل قبول ده. خو د ټولو خبرو نچوړ او خلاصه صرف 3-4 خبرې. یو خو دا ده چې د اوټونو باره کې په قیامت کې به هم تپوس کیږي. دویم سیکولر پارټۍ ته اوټ ورکول چې هغه خلک د اسلام او د دین د مدارس د مسجد او د محراب او د شاعر الله خلاف او ادب نه کوي، دې خلکو ته اوټ ورکول دا بالکل ناجایز او حرام دی. که کم یو مولا وایي چې دا جایز دی، که په 10 زرو خرڅېدونکي وي او که د شیعګانو عقیده نظریه لرونکي وي، دا ټول مولیان د موږ سره مخامخ کینی. دې نه علاوه رب العالمین فرمایي ګناهګار خلکو سره په ګناه کې تاسو تعاون مه کوئ. بل ځای کې رسول الله فرمایي چې کله تاسو انسان په بد عمل باندې ووینئ، تاسو هغه په لاس باندې منع کوئ. که چېرته دومره طاقت نه لرئ، بیا په زبان باندې هغې خلاف خبره وکئ، منع کوئ په زبان سره. او که زبان سره هم طاقت نه لرئ، نو رب العالمین پیغمبر فرمایي چې بیا په زړه کې دغه کار بد وګڼئ. دا د ټولو نه اضعف ایمان دی، دا کمزور ایمان دا وي چې په زړه سره سړی انسان هغه بد وګڼي. نو مسلمانانو باید چې یو علما کرام، بعضې خلک وایي چې د علماو پارټي داسې که هر څنګه وي، د مفتی فضل غفور صاحب تاسو تاریخ وګورئ او هغې ایمانداري او سچایي او دیانتداري وګورئ او هغې په مدرسه کې هغې درس وګورئ چې هغه د تفسیر او د
دې سو درس مبارک په کم طریقه سره پاړاوي. دین علاوه شیخ قاسم صاحب چې دی هغه هم شیخ الحدیث دی، هغې نه هم تقریبا هغې د مدرسې نه دې کال 800 که دې نه بر طالبان د بخاري شریف هغې نه درس وویله. دین علاوه شیخ الحدیث ګوهر شاه صاحب هغه تاسو ګورئ هغې ته هم زرګو طالبان په سلګونو تعداد سره طالبان مخامخ ناست وي او قال الله د قال رسول درس زده کوي او بخاري شریف مسلم شریف دا ورنه زده کوي. او که بیا په مفتی ګوهر علي شاه صاحب باندې تاسو نظر واچوئ استاد محترم باندې، هغې د مدرسې نه خو تقریبا په هر کال کې 200-300 یا دغه شانتي 150 تر دې تعداد پورې مفتیان فارغېږي. اوس چې یو انسان دومره بهترین وي چې د الله رب العالمین ولی او دوست وي، د دې په مقابله کې تاسو یو سیکولر انسان پاس کوي، نو باید دا خو د ایمان ډیر زیات کمزوري وي. او خصوصا د مفتی فضل غفور صاحب په مقابله کې یو هندو جنیب ورکه پاس کول، دا بالکل د انسان د بېغیرتي او د بېحیایي او د بېشرمي او دغه شان دی د انسان د ایمان کمزوري باندې دلالت کوي چې څوک دغه ښځې ته وټ ورکوي. دا هم د قرآن او حدیث نه ثابت دی، ځکه رب العالمین فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء، دا سړي دا رب العالمین مضبوط کړی دی، دې ته حق ډیر ورکړی دی رب العالمین په دې ښځو باندې، نو دې ښځو تاسو اوټونه ور نه کوئ. او بل ځای کې که یو انسان ښځو ته اوټ ورکوي نو د ښځې اواز اوریدل هم په شریعت کې ناجایز ده او بیا کتل ورته دا خو ګناه ده. نو اوس چې اواز هم اوریدل حرام او کتل هم ورته حرام، نو هغه ښځې ته اوټ ورکول دا په کم اسلام او په کم دین کې دا جایز دی؟ دا بالکل ناجایز او حرام کارونه دي. مسلمانانو بغیر د حسد بغض د تعصب نه دا تاسو محترمو دین اجتناب وکړئ. بعضې خلک وایي چې دوی وایي چې د ملیانو دپاره اوټ جایز دی، د عوامو دپاره اوټ ناجایز دی. دا کم دین دی؟ دا ټول مسایل اصل کې تاسو د قرآن او حدیث نه خبر نه یې. مولیانو دپاره ځکه جایز دی چې د سیاست اصل کې د مولیانو کار دی، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، او د عوامو دپاره ځکه ناجایز دی ځکه چې د عوامو کار نه دی. نو چې کله د انبیاء کرامو کار هم دا سیاست، نو دا اصل کې کار د سیاست دی. ټولو مسلمانانو ته پکار ده چې د مولیانو برپور دفاع وکړي او په دې ځای کې د خپل ایمان او د خپل د مسلمانیت غټ ثبوت ورکړي. الله رب العالمین دې موږ ټولو مسلمانانو ته پوهه نصیبونه چې ما د 3-4 واړه شیخ الحدیثانو نوم ورکړله، دا تاسو پاس کړئ او بیا تاسو د خپل ایمان ته وګورئ چې رب العالمین په تاسو باندې څومره انعامات او څومره احسانات رب العالمین تاسو باندې کوي. الله دې موږ ټولو مسلمانانو ته پوهه نصیب کړي.